په ژوند کې هیڅکله هم د اته قسمه خلکو سره ملګرتیا ونه کوي. د ټولو نه اول د بېلمازه سړي سره د ده سره ملګرتیا مه کوئ، ځکه چې یو ورځ به تا هم دغسې پرېږدي څنګه چې اوس خپل رب پرېښی دی، د خپل رب بندګي او د هغه اطاعت یې پرېښی دی، د خپل رب عبادت یې پرېښی دی، دغسې به یو ورځ تا هم پرېږدي. دویم نمبر د دروغجن سړي سره ملګرتیا هیڅکله مه کوئ، ځکه چې د دروغجن سړي هیڅ حقیقت نه وي، لرې څیز به درته رالنډ کي، لنډ به درته لرې کي. نو د دروغجن سړي نه ځان ساتئ، د ده سره چېرته په ژوند کې ملګرتیا ونه کوئ. دریم نمبر د احمق سړي سره، ځکه چې د احمق سړي اراده دا وي چې دی تا له ګټه در ورسوي، خو د هغه به تا ته نقصان در رسوي. د احمق سړي نه هم ځان ساتئ. دریم نمبر د بزدل سړي سره ملګرتیا مه کوئ، ځکه چې بزدل سړی دی به تا نه په سخته کې تښتي، چې کله چې په تا باندې سخته راشي دی به تا پرېږدي، تا نه به تښتي، منډه به درنه وي. نو د بزدله سړي نه ځان ساتئ، د هغه سره چېرته په ژوند کې ملګرتیا ونه کوئ. پنځم نمبر د بخیل سړي نه، د شوم سړي نه، د ده نه ځان ساتئ، د سره ملګرتیا ونه کوئ، ځکه چې دی به هم تا په سخته کې پرېږدي، چې کله تا باندې سخته راشي، څه مصیبت څه تکلیف در باندې راشي او ته ده نه څه مطالبه وکړې، نو په هغې کې به دی تا نه رسو کېږي، دی به تا پرېږدي. نو د بخیل سړي سره هم ملګرتیا مه کوئ. ورپسې شپږم نمبر د سپک سړي سره، د بې عزته سړي سره ملګرتیا مه کوئ، ځکه چې بې عزته سړی دی به ستا د عزت خیال نه ساتي، چې کله هم څه عیبونه ستا وګوري دی به ځي هغه به خلکو ته بیانوي، ځکه چې د یو سړي خپل عزت نه وي نو هغه د بل هم بیا عزت نه ساتي. نو د بې عزت او سپک سړي سره ملګرتیا نه کوئ. او اووم نمبر د مطلبي سړي سره ملګرتیا نه کوئ، چې کم کس مطلبي وي د هغه سره ملګرتیا نه کوئ، ځکه د مطلبي سړي ټول سوچ او ټول فکر هغه به ستا د مال او د دولت په دغه باندې ناست وي، ټول فکر او سوچ به ستا د مال دپاره وي، ستا مال او دولت ته به ګوري چې کله راته موقع میلاو شي چې دنه زه دا مال ووهم، او اخره کې به ستا د سر دښمن هم جوړېږي. نو لحاظ د مطلبي سړي سره ملګرتیا مه کوئ، د مطلبي سړي نه ځان وساتئ. ورپسې اتم نمبر د کچه سړي سره ملګرتیا مه کوئ، چې د هغه عادتونه او د هغه کردار کچه وي، د دغسې کس سره ملګرتیا مه کوئ، د هغه نه ځان ساتئ، ځکه د ده مثال داسې دی لکه د کچه دیوال، یو ورځ به ورباندې راپرېوځي او په یو مصیبت باندې به دی ګرفتاروي. نو لحاظه د کچه سړي سره ملګرتیا مه کوئ. ملګرتیا کوئ د چا سره؟ ملګرتیا د هغه چا سره کوئ چې د الله رب العزت نه په حقیقي معنو کې یره کوي، د الله رب العزت نه یریږي، د الله رب العزت عبادت کوي، بیا ستا عزت خپل عزت ګڼي، ستا احساس ورسره وي، ستا عزت خپل عزت ګڼي، ستا تاوان خپله تاوان ګڼي او ستا ګټه خپله ګټه ګڼي، داسې کس سره ملګرتیا کوئ. الله رب العزت دې د عمل کولو توفیق راکړي. السلام علیکم.